بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ خپل د چینل ته ملک لیس محمد صاحب آف ګوجرګړي ته دعوت ورکړی دی او په دې حواله باندې دوی ته مونږ تکلیف ورکړی دی چې مونږ یو ویډیو وکتله چې خپلواک پښتونستان غورځنګ هغې په یوټیوب چینل باندې ورکړې ده او په هغې کې ډاکټر خان بابا نه یو څو سوالونه شوي دي د ګوجر قوم باره کې. نو هغې چې کوم جوابونه ورکړل د ګوجر قوم باره کې، نو هغه جوابونو مونږ کنفیوز کنفیوز ځکه کړو چې لکه ملک صاحب چې دی چونکې په خپله هم د دې سره د دې قوم سره تعلق لري او ځان ته وایي هم چې یاره مونږ د دې قوم سره تعلق لرو، نو ملک صاحب چې مونږ سره لکه په دې حواله باندې څومره تاریخ شیر کړی دی، کومې خبرې کړي دي، نو په هغې کې او د خپلواک پښتونستان غورځنګ ډاکټر خان بابا په دې جوابونو او په خبرو کې ما ته ډېر زیات غټ فرق ښکاره شو. نو په دې وجه باندې مونږ نن ملک صاحب ته دا دعوت ورکړی دی چې هغې هم په دې حواله باندې مونږ وتپوسو. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاته. ملک صاحب دا ویډیو ما کتا، نو په هغه ویډیو کې د خان بابا ډاکټر خان بابا نه یو تپوس وشو چې ګوجر کسب دی او که نسب دی. نو ما اورېدل خجی نو تاسو دې باره کې څه وایي چې یاره لکه هغې چې کوم موقف دی نو هغې وایي چې دا ګوجر چې دی نسب نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر میر عالم سید صاحب، زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو په دې خپل چینل باندې ما ته په دې اهم موضوع باندې د څه خبرو کولو دعوت راکړو. اول خو به زه ډاکټر صاحب دا ووایم چې دا ډاکټر خان بابا خو عالم فاضل سړی دی او چې نوم سره ډاکټر لیکي نو اټ مینز چې د به پي ایچ ډي هم کړي وي، یا به په پښتو کې کړي او یا به په تاریخ کې به یې کړي. جی بالکل. خو داسې بعضې خبرې دي چې هغه زما د قوم یعنی د ګوجر قوم سره د دې نه وپوښتلې شوې او دي چې کوم جوابونه ورکړه نو بحیثیت یو ګوجر زه دا ضروري ګڼم چې د دې د هغه جوابونو زه لږ غونډه کې وضاحت وکړم. نو په دغه حوالې سره چې کوم دی نو انشاءالله تاسو چې څه تپوس کوئ نو زه به ستاسو چې کوم دی نو جواب به زه درکوم تر کومې پورې چې دا تپوس چې کوم د ډاکټر خان بابا صاحب نه شوی وه چې ګوجر کسب دی او ګوجر قام دی. نو ډاکټر صاحب جی زه چې نو لکه د دې قوم یو فرد ما د ګوجر قام او زما دا دعوه نشته چونکې زه خو بنیادي طور زما تعلیم ټول چې کوم دی نو هغه ساینس ایجوکیشن کې شوی دی، خو لیکن په دې معاشره کې او خصوصا په خیبر پښتونخوا کې جی چې ګوجرانو ته په کم نظر باندې کتل کېږي نو د هغې له کبله ما دا ضروري ګڼله چې زه د دې خپل قام په باره کې څه نه څه معلومات حاصل کړم. نو زه به دا ووایم چې ما سره د ګوجر قام په باره کې څه ډېر لوی معلومات نشته، دا زه منم اډمټ کوم، لیکن ابتدایي معلومات ما سره شته دی او دومره معلومات ما سره شته دی چې د دې خپل قام په باره کې د نورو قامونو زه خبره نه کوم، زه د دې خپل قام په باره کې کم از کم د ډاکټر خان بابا دا چې کومې خبرې کړي دي نو زه د ده دا خبرې بلکل نه منم. بل طرف ته دي پکې دا خبره هم کړې ده چې یاره زه د هر قسمه مناظرې او معرکې د تیار یم نو ما سره څوک په دې ټاپک باندې کوي نو زه په مناظرو باندې او په معرکو باندې یقین نه ساتم. زه چونکې د ساینس طالب علم او زه د ساینس په فیکټس باندې او په حقایقو باندې یقین ساتم
او د دې ضرورت هم نشته که فرض که خان بابا دا ومني او یا زه دا ومنم چې ګوجر کسب دی یا نسب دی د دې سره اس ګوجر بس ګوجر دی او پښتون دی نو اوس خبره دا ده سوال د دې نو چې دا کسب دی او نسب جی 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 کسب دی ته وایي چې څه کار نو که ته ډاکټر صاحب په دې خپله پښتونخوا کې وګورې ستا په دې پښتونخوا کې کسبګر شته چې په هغې کې زه نوم نه لرم ځکه چې دغې خلکو ته ډېر په افسوس سره دا وایم سپک کتلي کېږي نو زه یې نوم نه لرم بالکل جی خو که زه دا ووایم چې زما د کام د کسب او د نسب په حوالې سره چې کله خبره کېږي زما دا ثبوت دی او زه دا وایم چې ما ته په نورو کسبګرو کې خیلونه وښایه چې په نورو کسبګرو کې خیل نشته لیکن په ګوجرانو کې به ته کم از کم یو 100 خیله خو به ته زه وښیم دا خبره صحیح ده بالکل او زه په ګوجرو کې په خیل باندې پوسوال خیر یم زه ځان سره پوسوال او تاسو ځان سره پوسوال لیکئ زه لیکم که نه یو خو دا خبره ده دا به لږ وضاحت کوئ چې دا پوسوال تاسو دا به بیا دا لږ راځم بیا داسې خبره ده چې زه به خبره په فیکټس باندې کوم زه د ګوجرو ګړی سره تعلق ساتم او زما خاندانی تاریخ دا دی سینه به سینه چې ما ته خپلو مشرانو ویلي دي زما مشران د محمود غزنوي سره د غزني نه د غوړې مرغۍ نه راوچت شوي دي او دلته کې چې کوم دی نو یو راجا جیپال کټانه نومې بادشاه و په هغه باندې حملې کړي دي هغه له شکست ورکړی دی محمود غزنوي صاحب چې کوم دی نو هغه واپس تللی دی او په ګوجرو ګړی کې زما مشران پاتې شوي دي 1000 سال پهله اوسه پورې خو دا ګوجرو ګړی داسې اورو چې دا د دغې زمانې نه په دې باندې زه نورې خبرې نه کوم د 1000 سال نه زړه دا ګوجرو ګړی ده یا نورې هغه نه کوم نو چې کله مونږ دلته دا شو نو دلته کې زمونږ ته دا جایدادونه مونږ ته حواله شو جی جی او تر د ایسارې کنده چې کوم دی نو دا یعنی د مردان او د چارسدې تقریبا دا باونډري ده د زما د مشرانو اوس هم ته راشه د بچي نه تپوس وکړه په ګوجرو ګړی کې به تا ته ویلي شي چې زموږ د ایسارې کندې پورې جایدادونه وو نو بیا داسې کار وشو چې کله په 1870 کې دا د ډاکټر خان بابا موري جی جی په 1870 کې چې کله بندوبست وشو نو هغه چې د چا څومره جایداد و نو هغه جایداد په هغې پسې په ګوجرو ګړی کې وختو چونکې زما د کلي نه په دې ټول مردان کې په دې ټوله پښتونخوا کې زوړ کلي نشته د تاریخ په حوالې سره بالکل نو په موږ پسې خپل جایدادونه وختل 1870 کې لومړنی بندوبست شوی دی بیا ورپسې ډېر زر په 1897 کې یو بل بندوبست شو زه به اوس ستا د خبرې جواب در کوم او د ډاکټر خان بابا د خبرې جواب به هم ورکوم په دې د 1897 د بندوبست په حوالې سره نو په 1897 کې بغیر د څه ریزن نه بغیر د څه وجې نه د ګوجرګړو نه د ټولو ګوجرګړو نه چې په هغې کې بعض پښتانه هم شامل دي د هغه ټولو نه هغه جایدادونه بغیر د څه ریزن نه بغیر د څه وجې نه بغیر د خرڅ نه بغیر د ګوا نه بغیر د انتقال نه او کوز شو او هغه چې کوم دی نو هغه وخت سره په نورو خلکو پسې وخاطر زه نومونه یا قبیلې نه یادوم ځکه چې زه په دې څیزونو یقین نه ساتم دا صرف د تاریخ دا سمت کو درست کرنے کے لیے د دې لپاره خبرې کوم نو مونږ یې په غیر زراعت پیشه خلکو کې واچولو د دغې بندوبست لاندې څونه کسبګر خلک چې په دې علاقه کې وو چې هغه لکه په دې علاقه کې اوسېدل د هغې هم هغه ول ځمکې وې خو لیکن چې کله د 1897 بندوبست وشو نو هغه غیر زراعت پیشه شو او هغه کسبګر ډیکلیر شو او ورسره مونږ سره ګوجرانو سره هم دا یو ظلم وشو مونږ سره تاریخ ډېر ظلمونه کړي نو دا ظلم وشو چې مونږ یې هم په غیر زراعت پیشه خلکو کې واچولي اوس به زه د ویمه چې زمونږ نه انتقالونه لاړ
زمونږه ځمکې لاړې او جی بیا به داسې کار وشو چې د ګجرو ګړې خلکو د پنجاب نه د ګجرانو کاغذات مال روړل ښه جی او اپیل یې وکړ چې کله اپیل وکړ جی نو هغه اپیل منظور شو د هیرنګ دپاره جی او دلته کې دا د شیخ یوسف سره دغه دی یو کلی دی مې د باندې نومې شو نو هغې کې چې کوم دی نو یو کیمپ عدالت ولګېده ښه جی چې کیمپ عدالت ولګېده نو د ګجرو ګڼې خلک هم راله او هغه نور خلک هم راله او هغې دا ووی چې بی تاسو د نیکسټ پیشې لپاره داسې کار وکړئ چې تاسو به هغه سامان هغه څیزونه روړئ چې تاسو پرې ځمکې آبادوئ نو هغه نورو خلکو چونکې هغه د بل ځای نه راغلي وو او هلته به هغوی زمیندارۍ کولې په دې باندې دا تاریخدانان خبر دي زه نوم نه علم ځکه چې زه خامخا ډیبیټ جوړول نه غواړم جی دا ویډیو که زه کوم نو جسټ ټو کلیریفای حقایق دا یو څو خبرې دي چې دا زه د دې قوم فرد یم او زه جواب ورکولی شم نو ځکه زه جواب کوم که نه زما دې کارونو سره کار نشته نو په بله دا کې داسې کوم زمونږ خلک خو چونکې څاروي به ساتل په دې باندې زه وایم چې او زمونږ خلکو څاروي ساتلي دي خو زمونږ یو مشر دی ملک رضا خان کټانه هغه وی مونږ له تاسو نور څه ته پرېږدو دې خلکو مونږ څه ته پرېږدو دلته چې څوک راغلی دي مونږ یې مقابله کړې ده مونږ یې والي یو او بیا مګري یو او مګري اوسه پورې مونږ مګري کېږو صرف په دې وجه چې مونږ د دې وطن د دې خاورې خلک یو اورېجنل خلک دا زموږ دعوه ده مونږ ځکه مګري کېږو نو زمونږ خلکو څاروي مجبورا ساتل په غرونو کې زما دغه ملک صاحب وایي زه به وي نو چې اسمان ته به ختمه خو غرونو کې تاسو نه ویل مونږ هغه غرونو ته لاړو بل ځای کې خو تاسو مونږ پرېښودو نه نو وایي مونږ خامخا هلته کې هلته کې خو بس خامخا به مال ساتي نو هغه نو زمونږ د خلکو چې دی نو میخې بولتې او که نه غوانې بوللو نو هغه انګرېز چې شابیګ ما ته رایاد شابیګ په شابیګ کې کوم عدالت لګېدلی و دا ټولې تاریخي خبرې د ځانه نه یم لګیا د خولې خبرې نه دي د ډاکټر خان بابا خبره زه د خولې نه یم لګیا بالکل جی نو جناب نو فیصله دا وشوه چې جزوي طور زمونږ هغه اپیل منظور شو او مونږ د کسبګرو د لیست نه راووتو قانون نه دا ستا د انډیا قانون کوم چې اوس هم بدقسمتۍ نه په دې ملک کې دی نو لاګو دي مونږ د کسبګرو نو ستا په دې پښتونخوا کې په هغه زمانه کې وګورئ تاریخ وګورئ صرف ګجر قوم داسې و چې هغوی ته د ځمکې د اخیستو او د انتقال د دغې فیصلې په وجه باندې او پښتنو ته دا دوه قومونه داسې وو چې دا نور قومونه چې وي دا په کسبګرو قومونو کې اچولي شي چې کوم کسبګر خلک وو هغوی نه شو اخیستی دا خو بیا چې خان عبدالقیوم خان راغی د دې نه مخکې نور ملک کانګرس مانګرس حکومتونه دلته تېر شوي دي هغوی دا د دې خلکو د دې غریبو خلکو څخه خدمت نه دی کړی په هغه وخت کې لږ غونډه کې پکې سیاسي خبره مو کوم دا صرف خان عبدالقیوم خان او د پاکستان مسلم لیگ سره د هغه تعلق و هغه وزیر اعلی او دا کسبګر دا ټکي چې کوم دی او دا غیر زراعت پیشه ټکي او دا انتقال دا هغه سړي چې کوم دی نو ختم کړی او اوسه پورې چې کوم دی نو هغه ختم دی او د هغه د برکته چې کوم دی نو دا کسبګر خلک اوس دغه کولی شي نو زما خبره به کلیر شوي چې زه کسبګر نه یم زه چې کوم دی نو زما قام دی زما نسب دی په قام باندې مونږ ګوجر یو او مونږ دا کوم هغه چې ویل شي چې دا لکه بهارت جیب بهارت ماتا دی مونږ یاره داسې کار دی چې مونږ جیب بهارت ماتا والا خلک نه یو مونږ د نن نه ډېر مخکې چې کوم دی نو دا ویلي دي چې پاکستان زنده باد اور پاکستان پاکستان والا خلق یو او یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ په دې باندې زموږ یقین دی نو زما په دې کسبګر او په نسب باندې زما دا زما ارګومنټ شو دا مې درته درکړو مخکې وایي دي
ملک صاحب دی یو بل اعتراض هم کړی دی چې زما په خیال عقل هم نه مني چې یاره لکه ګوجر قام په پاکستان یا مثلا په نور ځایونو کې هندو مت خورول غواړي، هندو مت باره کې ویلي دي او دی دا وایي چې لکه دا مخکې چې غوښتلې که نه او دغه بهارت ماته والا خبره ها او بل دا دی وایي چې د دوی تعلق د آریایي خاندان یا آریایي قبیلې سره نه دی. دې باره کې تاسو ګورئ جي دا زه چونکې دا انټرویو او چې تاسو له در کومه نو زه د ډاکټر خان بابا جواب ورکول غواړم، کلیر کول غواړم نه جی 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 نو یو خدا دا چې دا دي کوم څلور ذاتونه په وید کې ذکر وي یاره ډاکټر صاحب خدای شته کومې وید لیدلي او خدای دې راته نه ښایي یاره زه په وید څه کوم نه ما وید لیدلی هم نه دی خو د پاکستان په دې کتابونو کې مې لیدلي دي چې هغه بارهمن او وید او کشتري او شودر دا ما د پاکستان په دې کې لیدلي دي زه د دغې نورو نه یم خبر دا ډېرې ابتدایي خبرې دي د ذات پات نظام دا ذات پات د هندوانو کار دی دا د مسلمانانو کار نه زه په ذات پات یقین نه ساتم او دا خو لکه د ماشومانو ته هم پته ده چې دا کتابونو کې د هندوانو کوم ذاتونه دا څلور دغه یي که نه دا شته دي په وید کې بله کې دا ذکر دغه مونږ زما د وید ته زما سلام دی نو دا داسې خبره بله لاره چې ګوره لکه مونږ دا ګوجر داسې قوم دی که نه چې په دې کې په دې شته په دې پاکستان کې شته په دې هندوستان کې په دې کې مسلمانان شته په دې کې هندوان شته په دې کې سیکان شته دا یو داسې قام دی په دې کې شته ځکه شانتې په دې کې عیسایان هم شته بین الاقوامي طور بعضې ملکونه داسې دي چې هغه باقاعده د ګوجرانو په نوم جوړ دي تفصیل ته نه ځو که نه نو داسې کار دی چې دا خبره غلطه ده چې ګوجر یو کسب دی او نسب نه دی او یا چې کوم دی نو مونږ دلته کې هندو مت خورو د هندو مت مونږ کوم مسلمانان ګوجران چې یو مونږ د هغې جوړ یو کړي ستا د پاکستان نوم چای خري ستا د پاکستان نوم یو ګوجرې خري ستا د پاکستان ترانه چا لیکلې ده ستا د پاکستان ترانه یو ګوجر لیکلې ده ستا د پاکستان دپاره ړومبنې وینه چا توی کړې ده ړومبنې نشان حیدر چا رښتې دی دا یو ګوجره رښتې دی زمونږ کم از کم دا نه ده دا نشته چې مونږ دلته کې البته نور خلک د لږ ځان سره سوچ وکړي چې د هندوانو مرګیتیا ما کړې ده او تاسو کړې ده صحیح خبره ده ملک صاحب د دې ډاکټر خان بابا یو خبرې ته خو لکه زه په خپله باندې حیران پدې شوم چې لکه دوی وایي چې لکه چا به میخه واخیسته نو هغه ته به ګوجر وی د دې څه لاجیکل داسې څه توک جوړېږي چې څوک میخه والي هغه به ګوجر قوم ته واوړي ګنې داسې کار دی لکه زما په خیال که یو پښتون ته د ګوجر وی که نه او هغه سره میخه چې ته ګوجر یې نو په خدای شته چې که ټوپک وسره نو په ټوپک به در باندې ډر وکړي او که کوتک وسره نو په کوتک به در سر ووایي که نه داسې خبرې نشته د میخو او د ګوره دا خو یعنی میخه ساتل مال ساتل دا خو به پخوا چې کوم دی نو په دې قرآن پاک کې تاسو وګورئ په دې کې دی چې تاسو دا څاروي او د دې نه ستا شان پته لګي نه ستا پته لګي چې ته څومره سړی نه ته څومره مالدار یې ستا څومره مال دی تا سره مال څه ته وایي البته دا به ووایم چې لکه بعض وخت داسې وشي چې په یو ژبه کې بعض اوقات د یو شي دپاره نوم وي نو چې نوم وله یږدي نو بس څه ورته ووایي د هغې مثال به زه تاته دا درکړم چې د ډاکټر پریشان خټک نه زه چې کله سټوډنټ وم په ایډورډز کالج کې تپوس وشو نو ډاکټر صاحب ایډورډز کالج کې زه وم او یو پروګرام ته ډاکټر پریشان خټک یو ډېر ښکلی مقرر و یو ډېر ښکلی سکالر وی عالم فاضل
الله یې درجات عالیه نصیب کړي. تپوس وشو چې د ناوې مذکر څه دی. ٹھیک شي. نو پریشان خټک صاحب ډېر داسې جولي ګډ غونډه کې پرسنالټي وه. جی جی. او دوی اول خو چې ما په دې مذکر باندې لږ سوچ وکړ نو ما را خندا راغله. وایي تاسو هم پرې لږ سوچ وکړئ. نو خلکو بیا وخندل. جی. وایي داسې کار دی چې په پښتو کې د ناوې مذکر نشته. ښه جي. هغه لږ پاسېد ویې ولې دا ژبه خو بیا انکمپلیټ شوه. نه به ورته نه انکمپلیټ نه ده. جی. دا وی کله چې به واده نو د واده هغه ټولې سرګرمیانې به وي د ناوې پورې محدود وي او هلک شي نو دغه خپل پټي ته به ته یا به خپل څه کار پسې ته چې د هر څه کار به و هغې ته به ته نو په میدان باندې به هلک نه و نو د هغه نه نوم نه دی ایښی او ناوې پورې به خبره محدود وه نو ناوې ته یې نوم ایښی دی. نو داسې خبره ده چې دا خو د پښتو ژبه کې به د ګوجر د پیو والا دپاره د میخو ساتونکو دپاره کو نوم نی نه بیا دا خبره ده که نی نو لکه خبره دا ده چې په دې پنجاب کې د پیو والا ته دودي وایي دودي او اوس هم ته لغتونه کوره وکړه ډاکټر صاحب دا دونه لرې خبرې نه دي. ډاکټر خان ته م ویمه ډاکټر خان بابا ته ویمه چې ته لږه غونډه کې چې ته غونډه کې لغت کولو کا د اردو لغت کولو کا یا چې کوم دی نو یا چې ته بل څه داسې لغت کولو کا نو تا ته به پته ولګي چې ګوجر چې کوم دی نو هغې ته به یې لیکلي قوم او که بیا دې لغون ته تکلیف نور وکړي او ګواله وګوري نو په ګواله ته به یې لیکلي چې دود بیچنے والا او دود کا ملک صاحب ستاسو خبرې په تایید کې به زه دا ووایم چې بیا په دنیا کې نه صرف په پاکستان کې چې په ټوله دنیا کې میخه څوک الي او خرڅوي نو بیا خو پکار ده چې د ډاکټر خان بابا د وینا مطابق تھرو آؤٹ ورلډ چې دی چې چا میخه واخېسته به ګوجري باره دا خو دا یو اللاجیکل نه د ډاکټر خان بابا دې خبرې سره زه معافي دا بالکل یو غیر منطقي یو غیر منطقي جواب دی. بل د ده په خپلو خبرو کې جي یو کنفیوژن لکه دی ماته په خپله هم کنفیوز ځکه ښکاري. یو طرف ته خو لکه ده ووایي چې دا کسبګر دي ګوجران یادوي ګوجر قوم یادوي بل طرف ته ده په خپلو خبرو کې وروستو دا ووایي چې دا د دلزاکو یو د دلزاکو نتریو او بیا واپس د دلزاکو سره راغله میلاو شو نو یو طرف ته ته کسبګر وې قوم یې نه ګڼې بل طرف ته ته د دلزاکو یو حصہ ګڼې نو دې باره کې ملک صاحب تاسو څه خبره چونکې زما په پښتون تاریخ باندې دونه مطالعه هم نشته خدای شته لکه دونه ټایم هم سړي سره نه یا خو دونه اورو چې د یوسفزو نه مخکې په دې علاقه باندې د دلزاک حکومت او دا کلپاڼې ورته یادېږي کلپاڼې ورته کوم چې ستاسو دا جنډې علاقه چې دا چې ته کلپاڼې ریلوې سټیشن هم وایي بالکل جی او دغه ځای کې اوس زه به یو خبره راته دا وکړم چې په دغه ځای کې یو مزار دی ستاسو په دې کلي کې په جنډۍ کې چې دلزاکو مشران دا وایي چې دا زمونږ لکه یو لکه نیا وه یو نیکه دا د هغه ټبر دی او غالبا په ما نه هېر نه نو شاګوړی ابې نوم یادېږي او دغلته شهیده شوې وه او هغه هم د یوسفزو سره په جنګ کې شهیده شوې وه نو چې دلزاک چې کوم دی دی وړېدل او بیا واپس راله نو بیا دی ګوجران شو یا دا اوس دلزاک چې کوم دي نو دا آیا دا ګوجران دي نه دي دلزاک اوس هم دلزاک دي او ګوجران اوس هم ګوجران دا تاسو موقف کلیر دی چې دا جدا دي مونږ نه دلزاک یو نه دلزاک ګوجران دي البته کو ډاکټر خان بابا دلزاک ته ګوجران وایي نو هغه ځان دی وسلې ویلي چې ځکه خو معافي غواړم دا ډاکټر نه ډاکټر او جی دته دا خبرې چې دي که نه دا په کامو کې بندېږي او دې کوټ کېږي نو لوړ ټکي به دا ډاکټران مهرباني کوئ تاسو په ریسرچ پکار بي کیرفل او کله چې تاسو خبرې کوئ نو ریسرچ بیس خبرې کوئ او په حقایقو باندې مبني خبرې کوئ. ملک صاحب یو ګوجر قوم والا ملګری ځان ته پښتون هم وایي که نه وایي
زه به دا ووایم جي جی چې اکثر دلته کې چې کوم ګوجران دي بلکې زه به دا ووایم چې کله زما پویه نه وه د خپل قام په باره کې نو ما به ځان ته پښتون وي او جی خو افسوس چې زه به چا پښتون نه ګڼلم او ما سره به خلکو د پیغور په طور به ما ته خلکو ګوجر وي پوه شوم او ما پې جګړې هم کړي او خدای شته چې زما پلار چونکې یو ډېر ګرځېدلي سړی و ایکسپیرینس او تجربه کار سړی نو هغه به ما ته وي بچي وي چې ته دا مه وایه چې زه ګوجر یم ځکه چې د هغې نه به بیا جګړه جوړېده نو داسې کار دی چې ګوجر دی او پښتون دی خو دا ګوجران ځان ته پښتانه زده کوي او جی او که نه چې د دې نه خپله ژبه یې را شوې ده جی 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 نو په دې وجه دي موږ پښتو وایو نو په دې وجه خپله ژبه تیارې ملک صاحب دی یو بل دغه د ډي ان اے باره کې دی ډاکټر خان بابا یو خبره وکړله نو په دې ډي ان اے باندې موږ لږ تاسو یو دوه درې جملې ووایئ د دې چې د ډي ان اے حواله ورکړله ډاکټر صاحب دا جی هسټري چې ده که نه جی 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 نو اکثر به دا په اندازو باندې بیس وه جی او یو ټکي به یې واخیستو جی او د هغې نه به بیا وایي چې د دې نه اس کا مطلب یہ ہے نو خپل د مطلب یو ټکي به یې ورته ور واخیستو جی جی د دې خو دا مطلب جی جی د دې یعنې دا خبره نو دا تاریخ اکثر چې دی نو په دې طریقه باندې لیکلی شي په اندازو باندې لیکلی شوی دی یا مثلا د ډاکټر خان بابا غونډه کې یو عالم فاضل او پوه سړي نو چې هغه به یو خبره وکړه نو بس هغه به تاریخ شو ابا کوټ کې د هغه تاریخ شو بالکل او جی ما دا اورېدلي دي چې د پښتنو چې کوم تاریخونه لیکلي شوي دي نو هغې کې اکثر اوس د پښتنو کوم مورخین دي هغوی په خپله د هغې نه اوس په شا شوي دي تاسو پکې د ډي ان اے ریسرچ خبره هم بیا پکې د خان بابا ډاکټر خان بابا پکې د ډي ان اے خبره وکړه نو ډي ان اے نن سبا داسې خبره ده چې څومره تحقیق چې کوم دی که نه نو هغه ریسرچ بیسډ دی او دا ډي ان اے یو داسې شی دی که نه چې دا ستا د خبره د عقوبته پورې دی رسوي دا داسې یو ډي ان اے ریسرچ دی که نه نو د ډي ان اے باندې چې کومه زما چونکې ما بیالوجي ویلې دا لږ ډېر په دې ټرمز باندې پوهېږم زه په بیالوجي په دې ډي ان اے په هر څه باندې ریسرچ ما نه دی کړی خو چې کوم دغه ریسرچر سره زما خبرې شوي بلکې ما پکې ورسره لږ ډېر هیلپ هم کړی دی که نه په یو لحاظ سره نو ډي ان اے دا وایي که نه ډي ان اے دا وایي دا اوس لکه چیلنج کېدي هم شي چیلنج کېدي هم شي او دا خبره غلطه هم ثابتېدی شي خو په ریسرچ باندې دا زه نوم نه علمه چې دا ریسرچ چا کړی دی خو د دې اسلامي کالج یو پروفیسر هم کړی دی صحیح دی نوم یې رانه هېر دی د هزارې یونیورسټۍ نه هم په ډي ان اے باندې ریسرچ شوی دی او زما یو ورور دی خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی د هغه په سپرویژن کې دا ریسرچ شوی دی او د هغې تر مخه د هغه ډي ان اے تر مخه دا ویلي شوي دي چې په دې یعنې د بھارت او پاکستان کې د ټولو نه زوړ قام چې کوم دی نو هغه ګوجر دی که خبره څوک نه مني نو ډي ان اے دې ومني او که فرض که څوک یې نه مني نو بیا دې ما دا په ډي ان اے باندې دا ثابته کړي چې دغه ډاکټر صاحب دا خبره چې کومه ده نو دا غلطه ده بیا ګوره د ساینس زه په خپله د ساینس سټوډنټ یم د ساینس په فیکټس او په فګر باندې نو ما سره بیا څوک ثابته کړي په ډي ان اے باندې چې تا ګوجر قام چې کوم دی نو دا زوړ قام نه دی او دا ده چې څه لږ ډېر اوورلیپینګ پکې کېږي نو زمونږ څه لږ ډېر مشابهت به د پښتنو سره راځي خو پښتانه ځان له یو قام دی ګوجران ځان له یو قام دی لکه ستاسو د وینا مطابق ملک صاحب ستاسو په نظر کې تاریخ چې دی لکه
مطلب دی کې ار سره راتلی شي ګورئ، په تاریخ کې متاریخ ما یو فقره اورېدلې ده چې تاریخ یا د چا په حق کې لیکل کېږي. ډاکټر خان بابا چې خبرې کوي نو خپله به درنه وي، او لیاس محمد ملک فوسواد چې خبرې کوي نو دی به د ګوجرانو درنه وي، او ته کو خبرې کوې نو ته به د عثمان خېلو درنه وي. خو وایي چې اکثر داسې کېږي او ډېر کم داسې کېږي. تاریخ فیکټ ملک صاحب عمران خان ویلي هم دي چې نیوټرل پاتې کېدل زناور ته وایي، لکه جانور چې نیوټرل نه پاتې کېږي، نیوټرل پاتې کېږي. ځکه ویلي دي که نه چې خامخا ګوره جي او تاریخ عمران خان باندې به خبره وکړو. عمران خان ځکه وایي چې جانور نیوټرل دي، د هغې مطلب دا دی چې د جانور خو شعور نه که نه، نو هغه حق او باطل نه خبر ني، نو دیٹ از وائی هی از نیوټرل. او بل دا چې لکه نیوټرل سړی کې بیا اٹیچمنٹ او جذبات او خوښه او ناخوښه ختم شي، جبکې انسان خو د دې نه جوړ دی. ملک صاحب په دې باندې ملک وی کوي چې د ګوجر د ټکي دا معنا د صدا او دا ګوجر ټکي راغلی د کوم ځای نه دی، او تاسو ځان سره پوسوال لیکئ دې باندې او دا خبره کوي دا پوسوال ولې ځان سره لیکئ؟ یو خو دا ده چې دا ګوجر چې کوم دی نو دا ګوجر لکه څنګه چې ډاکټر خان بابا ووایي چې دا دې یادوي چې ګرجر او ګرجر، نو دا اصل کې ګرجر دی. ګرجر په دې باندې لکه یو پوره رانله یو کتاب دی چې دا ګرجر د کوم ځای نه شروع شوی دی که نه. خو که ما نه تپوس وکړې یعنی بینګ ا ګوجر که نه، زه ټوټلي په هغه تاریخ باندې یقین نه ساتم د کوم ځای نه چې ما لیدلی دی چې ګرجر د کوم ځای نه شروع شوی دی. دا اصل کې په ایران کې یو بادشاه تاریخي خبره کوم د کتاب نه کوم، مولوي عبدالحق یو کتاب لیکلی دی تاریخ ګوجران، هغې کې دی. نو په هغې کې لیکلي دي چې دا هغه کس ته یو خطاب میلو شو گروزی گاوسر. د هغې گروزی گاوسر نه دا بیا چې کوم دی نو ګروزر شو، ګروزر. کله چې دا خبره انګلینډ ته راله، سوري بهارت ته راله، چې کله دا هندوستان ته راله نو دا هندوستانیان چې کوم دي نو دی چې دی نو دا زی نشي ویلی او نه ښې ویلی شي، د دې نه ګرجر جوړ شو. او نن هم تاسو وګورئ د مودي په باره کې چا یو کارټون جوړ کړی نو هغې کې هم دا خبره پکې واضحه شوې ده چې دی زی ته جې وایي که نه، دا جی نو دا یو خو دا د ایران لکه زندگی د جندگی وایي او جندگی، نو دا د هغه ځای نه را شروع شوی دی د ایران نه، او دا بیا جارجیا ته تللی دی که نه. اوس هم درته دا وایم چې تاسو د جارجیا که په رشین لینګویج کې نوم وګورئ نو د هغې نوم دی ګروزینسکا، هماغه د ګروز خبره ده که نه. اوس زه خو جارجیا ته نیم تللی، خو چې چا په جارجیا کې سبق ویلی دی نو هغه راته دا ویلي ما چې تپوس وکړو چې دا جارجیا سټیټس دا څه دي، هغې وایي چې دا ګروزینسکا، او دا د ډي ان اې خبره چې کومه ده که نه، نو هم د اسلامي کالج یونیورسټۍ کوم پروفیسر صاحب چې د ګوجرانو په باره کې کوم ډي ان اې سټډي کړی ریسرچ کړی، نو هغه دا وایي چې د ګوجرانو چې کوم پیټرنل ډي ان اې کوم لاینیج دی نو هغه خو د دې ځای دی، خو میټرنل هلته رسېدلی دی. نو هغه دې دا وایي چې دې د دې ځای نه هلته تللي دي، هلته کې څه فتوحات کړي دي او څه وخت یې تېر کړي دي او بیا واپس راغلي، لکه څنګه چې ډاکټر خان بابا ووایي چې دا هغې دې هلته لاړه او واپس راغله او خپله ډي ان اې ته هلته پاتې شوه، خپله ډي ان اې ته هلته پاتې شوه، دلته چې راغلو بیا ګوجران. ملک صاحب لکه بعضې خبرې خلک کوي د ځان نم کوي، لکه څنګه چې تاسو خبرې وکړلې دی د یو آیات حواله هم ورکړله چې یاره لکه مطلب د قرآن حواله ورکړله چې ذات پات یا ایها الناس انا خلقناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دې باندې چې لکه مونږ پوه کوي که فرض کا مونږ په دې آیت باندې عمل وکړو نو د قبیلو او د قومونو جست یو مقصد پاتې کېږي شي څه شي تعارف، چې پته ولګي
چې ډاکټر خان بابا پښتون دی او د اس محمد ملک چې دی نو دا ګوجر دی. جی 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 بالکل. بس نور دا چې که فرض که خان بابا دا وایي چې زه پښتون یم او درون یم او درون پښتون یم نو دا خبره به غلطه وي ځکه چې دی مسلمان دی زه مسلمان یم او بیا د دې نه پس ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې پچا کې تقوا وي نو هغه د ټول نه اکرم دی هغه درون هغه دی که نه. نو ګورې یو خبره ورته وکړم چې دا پاکستان چې جوړ شوی دی که نه نو دې په څه جوړ شوی دی دې په لا اله الا الله باندې جوړ شوی دی او ګوجر او پښتون او پنجابي او سندي او بلوچي او بنګالي دا چې کوم دي که نه دا د پہچان لپاره جست نو په دې پښتون په نوم باندې که څوک پالیټکس کوي بالکل جی. نو زما په خیال د تعارف نه ورپسې دي ورو ما اوښتل لکه دا دې دپاره نه د پالیټکس دپاره چې کوم دی نو دا ګوره د نظریو خبرې دي نیشنلزم او څور مونږ مسلمانان یو مونږ هغه وخت هم وایي چې پاکستان کا مطلب کیا او لا اله الا الله او نیشنلزم والا چې نو هغه باندې مخکې کار ملک صاحب ستاسو لکه د دې خبرې نه دا ثابته شوه چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم د دې نه دا ثابته شوه که څوک دا وایي چې زه لکه د دې قوم سره قام سره تعلق لرم او زه غوره یم ګنې یا دا بل کمزور نو دا غلطه خبره ده. او بل ستاسو د خبرو نه موږ دا هم واضحه شوه چې ډاکټر خان بابا دا وویل چې ګوجران که فرض کا لکه د خپل ګوجر قوم خبره کوي نو د پښتون قام ماتوي نو دا خبره هم غلطه ثابته شوه چې دا لکه پښتون قام ماتول نه دي. پښتون قام خود په دې خپل معافي غواړم ویډیو اپولوژي جی 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 په دې خپل انټرویو کې که زه دا ووایم چې دې خان بابا ډاکټر صاحب دا پښتون قام په دې کې هم د ماتې ځکه که که نه چې ګوره د دا وایي چې کسبګرو ته پښتانه داسې لږ ښه نه ګوري او کسب ته هم ښه نه ګوري که نه نو د دې مطلب دا دی چې کسبګر خو دې ټول د ځان نه لرې کړو که نه او بیا چې کومې خبرې تا وکړې د ګوجرانو په باره کې چې زه سره اتفاق نه کوم که نه نو یو ګوجر هم سره اتفاق لري نو هغه دې هم د ځان نه لرې کړو نو لږې ورځې پس چې بیا نورې خبرې وکړي نو بیا به د ځان یوسفزي هم لرې کړي او د لذاق دې هم د ځان نه لرې کړه چې هغه دې ګوجران کړو نو ګوره داسې کار دی دا خو ډېر مشر او ځان سره ډاکټر هم او بیا دې په اخره کې ځان پسې خان بابا هم لیکلی نو مهرباني وکړه خان مې بابا مې او ډاکټر مې نو داسې خبرې کوه چې قام یو شي مسلمانان یو شي د یووالي خبرې کوه د توړ پوړ خبرې مه کوه د نفرت خبرې د تعصب خبرې مه کوه. او ملک صاحب زه به په اخري کې دا خبره وکړم چې تاسو خو د ګوجر ګزټ تھرو پاکستان د هغې رسالې د هغې جرنل زه د هغې د ایډیټوریل بورډ ممبر هم یې او ستاسو مضامین هم په دغې کې شایع کېږي نو خان بابا ته به زه یو ریکویسټ هم وکړم چې کم از کم ستاسو دغه ګوجر ګزټ هم دې لږ سټډي کړي نه جي نو ښه به داسې کار دی لکه څنګه د هر یو قام لکه تاریخي او جی مونږ هم لکه نور تاریخونه چې څنګه لیکلي شوي دي که نه لکه دې پکې دا و چې دیومالای کیسې دي پکې داسې دیومالای کیسې چې کومې دي که نه نو هغه په د ګوجرانو په تاریخ کې هم شته خو دا دیومالای کیسې چې دا خو انګریزانو په تاریخ کې دا به د تاریخ حصه وي اوس به ورو چې کله ریسرچ راغی نو ورو به دا هسټري به ریفاین کېږي او د دې نه به بلکل په حقایقو باندې بیسډ تاریخ به پاتې شي او نور به متروک شي لکه زه به تا ته ده ووایم که نه چې خان بابا ډاکټر خان بابا ته به زه ده ووایم چې ما د صحابه کرامو په حوالې سره د ډاکټر ضیاء الله کوم چې په دې صوابه یونیورسټۍ کې پروفیسر دی هغې یو کتاب دی صحابه کرام پاکستان میں صحابه کرام پاکستان نو هغه وخت پاکستان نو مطلب د هغه د خاورې نه دی چې دا خاوره چې کومه په دې خاوره باندې صحابه کرام دلته چې کوم راغلي دي نو په دې کې ما سپیشلی وکتل چې قیس عبدالرشید رضی الله تعالی عنه به پکې کوم ځای کې که نه نو تاسو یقین وکړئ چې په هغې کې ما قیس عبدالرشید ونه لیدو نو بیا به زما سره یو ملاقات وشو نو ما ورته ویل ډاکټر صاحب تاسو پکې هغه خپل نیکه نه دي لیکلی کوم نیکه وي ما قیس عبدالرشید ما ته یې بس په دې تپوسونه مه کوه
زه تپوس نه کوم جی جی. خو داسې کار دی چې دا ګوره دا هغه کیسې قطاري اوس تلي اوس خبره سپینه شوې ده تاسو دا منئ یوازې په ډینې باندې ستا د قام پته نه لګي یوازې دا نه ورسره ورسره ستا دا ډینچر نه دی د غاښونو دا سټرکچر او ساخت چې کوم دی که نه د دې نه هم دا پته لګي زه ته ما د غاښونو ساخت سټډي که تا ته به دا پته ولګي چې دا پوسواج ګوجر دی تاسو ما ته رښتیا دا خبره مو کړه چې ته ځان سره دا پوسوال لیکي یاره زه نور خبر نه یم که نه خو لکه مشران دا وایي زمونږ که نه چې مونږ د راجا پورس اولاد یو راجا پورس او پورس چې کوم نو دا پورسوال دی اصل کې دا پورسوال دی لیکن دا ری پکې بیا خوړل شوی ده او دا پورسوال شوی دی یاره یا ټیک دی یا غلط دی خو تاریخ ما ته دا ویلی دي که چېرې دا ثابته شوه مونږ بیا ځان سره بیا لیکو که فرض که غلطه ثابته شوه نو زما څه کار دی چې ځان سره بیا پوسوال لیکم او پورس که نه چې خبره کوو که نه چې دا مونږ دا کیسې بیا نه کوو دا خبرې ټولې په حقایقو باندې نو نن سبا د ځان نه څوک اندازې نشي قایمولی د ځان نه څوک تاریخ نشي لیکلی او نه چې کوم دی نو خامخا ته په یو قام پسې ځکه چې دا سوشل میډیا که چېرې ستا ده او ته پرې بیان ورکولی شي نو په دې باندې ډېر محمد ملک د ګوجرو ګډی چې کوم دی نو هغه هم بیان ورکولی شي ډېره مننه ملک صاحب تھینک یو تاسو موږ سره تاسو هم ډېره مننه چې په ډېر اهم موضوع باندې تاسو ماله په دې چینل باندې راکړو زه چې کوم دی نو دا دعوه خو نه کوم چې زه هر څه ته تیار یم او مناظرو ته او مرکو ته تیار یم ځکه چې زما دونه علم نشته خو به هر حال زما د خپل قام په باره کې دا علم دی او که فرض که څوک چا ماله د دې نه ښه ثبوتونه راکړل دا کوم چې ما ویل نو زه به بالکل دا خپل معلومات به پرېږدم او په خپل خیالاتو کې به لږ کې چینج راولم او بیا به زه هغه خو کم از کم زه ډیو اپالوجي زه د ډاکټر خان بابا صاحب سره اتفاق نه کوئ قسمه د یوې خبرې سره د اتفاق ډېره مننه ملک صاحب ډېره مننه تھینک یو السلام علیکم